بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور او تاسو ګوري اکټیو ټي وي. نن تاسو لپاره یو بل زبردست معلوماتي او خوندور ویډیو راوړی ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې تراویح په اسلام کې څه حیثیت لري. آیا تراویح شته او کنيشته؟ نبی رسول سلام او صحابه کرامو سټیم کړی دي او څنګه یې کړی دي. د نورو خسته او معلوماتي خبرو لپاره به د مفتی صاحب ویډیو ګورو. راځي چې د مفتی صاحب ویډیو وګورو چې مفتی صاحب څه وایي د دې په اړه کې. نو راځي چې دا ویډیو وګورو. احادیثو کې شته کوم الله خو پورا حدیث مانی نه څومره چې په طبيعت وی هغه مانی. یره جی تراویح ډیری ضروری دی ولکه تراویح خو اول نوم نشته. دویمه خبر ادا ده چې کته کوي دا خو رسول الله د شپې کړی دي ته ماسختن سره ولي کوي نرشه کنه هغه څه خو وکا چې څنګه رسول الله کړی دی هغه څه خو وکا. بیا ابو بکر دا چرته نه دی کړی جمعات کې ما ته خلک وی چې ته دا خبره رسې ډیره په زور مکه وا دی باندې مولیانو له زور ورزي زه د مجبورینه په زور کوم چې عوام بیا پیپویږي نه. زه دا وایم چې کچا دا ثابت کړه چې جمعات کې تراویح ابو بکر کړی دی انعام به ولور. کچا دا ثابت کړه چې عمر فاروق دا په جمعات کې کړی دی خپل ور پسې ولاړ دی انعام به ورکړ. یا عمر ورته مخکې شوی دی یا شاته ور پسې تللی دی او خلکو ته ویلي دي چې لکه شورم جوړ کړی دی ځان ځان له منځونه کوي. ولې د تهجد منځ کې قرات په زور کولی شي. د شپې چې تهجد ته پاتې قرات به لږ په زور کوي جایز دی. نو هر چا ځان ځان له کولو جمعات کې شور عمر فاروق ورته وی چې دا یو سړی ورته مخکې شه دومره شور مه جوړوې سړیه خو خپله ترې لاړو. فیض الباري دی وګوره عمدة القاري دی وګوره او فتح الباری دی وګوره قسطلانی دی وګوره. د دنیا کم کتاب چې ترا وچته عمر فاروق په خپله ابو بکر ندی کړي عمر ندی کړي عثمان ندی کړي علی ندی کړي جمعات کې کور کې کړي دي. او بیا دا هم ویلی دي چې دا مونږ په کور کې ډیر بهتر دی د جمعات نه په نیمه شپې ډیر بهتر دی د ماسختن نه. خو نرشه ټول حدیث خو منه د نیمه شپې کوا کور کې کوا فرض به نه ګڼي واجب به نه ګڼي سنت به نه ګڼي. ستا مولا اختیار نشته چې دا فرض و واجب و سنت نوم پې کېږدي. دا الله دې ته نفل ویلی دی ستا پلار به مني چې نفل دی. عبادت باندې ثواب هله ملاویږي چې ته د الله قانون پکې بدل نه کړي ځان نه به مداخلتونه نه کوي پکې. نو ما خبره کوله پوره حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت باندې چا تصویر ایستی وي جوړ کړی وي دا خلق با الله ودرئی ورته وبوي چې په دې کې سا واچا تا دا بنی آدم تصویر جوړ کړی اوس به پکې سا اچای. نو چې سا ورکې نشي اچوي عذاب به وله ورکوي. اورېدلي مو دي دا که نه م دي اورېدلي؟ موږ نه دي ویلي خو ملایان وایي موږ پرېږده موږ خو سره مسلمان څوک نه ګڼي ځکه چې وظیفې نه خورو. خدای دې رحم وکړي. نو لکه څرنګه چې په ورځ د قیامت به تا نه تصویر کې سا غواړي امی مسلمان امی غیرتی امی چې ځمکې م ورکوي د الله دین ته جایدادونه م ورکوي پیسې م ورکوي او روانم جهنم ته ځکه چې هلته د خدای باندې مولا نیولی دی. نو امی یاد وساته په ورځ د قیامت چې تا کومه عبادت کړی دی تا نه به الله پوښتنه کوي دا دې ولې کوو. لکه څنګه چې تصویر پوښتنه درنه کی دا دې ولې جوړه اوس پکې سا واچا دقسې به تا نه وایي لما فعلته ولې دې کوو کیف فعلته څنګه دې کوو. دا دوه پوښتنې به د هر عبادت په باره کې کېږي. لما فعلته کیف فعلته. لما فعلته ولې دې کوو ته به ورته وایي چې تا قرآن کې ویلي واقیموا الصلاة ټیک شوه ما ویلیو کولو دې زه پاس شو. دا دې ولې کو یره جی دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلق وی چې کړي دي پیغمبر ویلی دي. نو تا ته به وایي چې ولې پیغمبر ویلی شي ما نه بغیر زما اجازت نه بغیر تا د پیغمبر خبره ما سره برابره وي ما امر نه و درکړی تا ولې کو څنګه دی کو چې څنګه مونږ ته رسول ښودلی دی او رسول دی ځای کې حجت دی
خودلو کې کیفیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د پاره پریکټیکلی قرآن دی. خو کتا ورته دا وی چې دا مې ځکه کوو چې ما ته باچا صاحب ویلیو، دا مې ځکه کوو چې ما ته مفتی صاحب ویلیو، دا مې ځکه کوو چې موږ ته ملایانو وی، دومره به دې وغربوي دومره چې یاد به یې وساتې. صرف با عبادت هغه کیږي چې چا ویلی چې الله نه بغیر دې د بل چا حواله ورکه کنه چنغړک بدنه وباسي. ځکه چې په دین کې ته بل خدای نشي منلی، یو الله دی. او الله وی ما دوه څیزونه لیږلي دي، فرض او نفل. نفل مې ځکه کول الله تا ویلي چې نفل دي کوه دې کړه که نه دې وکړه. او که تا حواله د الله نه بغیر د بل مخلوق ورکړه والله چې ناکام وي. او که تاسو پیغمبر نه او ملایانو نه خدایان جوړوي بس بیا خو مزې کوي. نو په ورځ د قیامت الله فرمایي دا نشي بچ کېدی. تا نه پوښتنه کېږي دا دې ولې کو؟